اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصل علیہ 71 یوم ندعو پاغ ورز ندعو چی منبرا بلو کل اناس ہر امت، اناس مانا امت، دا ہر پیغمبر چکم خلقو ترالے گلے شوے دے آغا متعلق خلقو تا امت ویدے شی. و بیا امت دو قسمی، یو توی امت دعوت چی چاہتا دے پیغمبر دعوت ورکڑی چی زما دا خبر امنی، او چی چا قبول کا غط بیاوی امت اجابت. نو پا دے حوالا دا ټول انسانان د پیغمبر علیہ السلام د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان دی امت دعوت او مونږه امتیانو امت اجابت. پتہ ولګل نو دې د اناس د مراد امت ایز ا هول دی، امت ایز ا هول دی، منون کی او نه منون کی دواړه پکې. یوم ندعو کل اناس غور السراب لبا کل اناس ہر امت بے امامہم سرد امام ددوینا بے امامہم سرد امام ددوینا یا بے امامہم اے بے اسم امامہم ددید امام پنام بیرا بلو او امام د امت سو کی پیغمبر بھی علیہ السلام. زمونگا مشر امام سوک دے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. مونگا ټول دا مسجدوں کی چو مونگ واڑا واڑا امامانیو خود ټول امت مشر امام سوکتے پیغمبر علیہ السلام. ذکر دے امام لغوی مانا دا لیڈر رہبر مذہبی رہبر تا امام ہوئی. یوم ندعو کل اناس بے امامہم آغا ورز چرا بلبا کل اناس ہر امت بے امامہم پنامد پیغمبر ددوئے. نو اللہ تعالیٰ با آوازو کی دا ہیرنگ دا پارا دا سماعت دا پارا دا کیسونو اوریدو دا پارا یا امت نوح او دا نوح علیہ السلام امتا ناغا چه کم قوم تر علی گلے شو نو اغی براولان بشی. یا با اللہ تعالی و یا امت ابراہیم او دا ابراہیم علیہ السلام امتا نو دا غی اکاؤنٹیبلیٹی بوشی. یا با اللہ تعالی و یا امت موسیٰ او دا موسیٰ علیہ السلام امتا نا غی براشی. او زمون نمبر چی راشی نمون تبوئی چی یا ایوہ الحمادون دا پیغمبر علیہ السلام امت تا حمادون وی. حماد مانا دیر تعریف وی ان کی سشے دیر تعریف و حمد وی ان کی. ذکر زمونگا پیغمبر مولا تعلیم را کرده صلی اللہ علیہ وسلم چی پا ہر خیر بتاسو الحمدللہ وی کسا پال خیر با الحمدللہ وی. منگو فرجانا صحت دے سنگ دے نو دے بسوئی الحمدللہ. منگو فرجانا جاب دے سنگ دے نو دے بسوئی الحمدللہ. منگو سیفر خانا والدہ صاحبہ دے سنگ دا نو دے بسوئی الحمدللہ. نو چونکہ دا لفظ حمد دا استعمال دیر کی گی دا دے وجہ دے امت حمادون ویلش. صحیح شو لکه ګوره مونږ چې باتروم نو هم خپل جاب وکړو نو پیغمبر علیہ السلام وایي چې بیا غینه بعد دعا وکړي الحمدلله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. حمد او تعریف او ستائش ته هغه الله تعالی لا اذهب عني الاذى چې دا ګند زما د بدن نه راوستا وعافاني او مال صحت راکړه ځکه دا ګند نه پاتې شوی دا خو سړیش دی دا خو پورو بارود دی. صحیح نو اس دا گن چې د بدن نه اوزي نو موږ الحمدلله. خوراک موږ وکړو نو الحمدلله الذي اطعمني. خدای تعالی تعریف ته چې موږ دا خوراک راکړو او بوچو نو موږ الحمدلله الذي سقاني. خدای تعالی تعریف ته چې موږ د سکلو لپاره اوبر راکړي نوې جوړه واچو کالی نو سو وایو الحمدلله الذي کسانی. تعریف دے آغا اللہ تعالی چې موږ ته دانوي کاری را واچو. صحیح شو بچی له واده وکړو نو وایو الحمدلله وهب لي على الكبر كذا وكذا چې په دې عمر کې موږ له بچی راکړه. ها صحیح شو ها دیو سم پیدا ده. یوم ندعو کل اناس بامامهم آغورز چې مونږ برابلو کل اناس نرمت بامامهم پنامت امام دوی. نو امام څوک دی؟ پیغمبر علیہ السلام. دا امام لغوی مانا دا مذہبی لیڈر. دا امام من یقوم امام الناس
لیهدیهم چې څوک د خلکو مخې ته ولاړي چې هغه ته هدایت ورکړي د خلکو مخې ته ولاړي چې هغه ته نو دې ته امام وایي نو باید چې امام ویم داسې چې د خلکو د هدایت ذریعہ وي امام وی داسې چې د خلکو د هدایت ذریعہ نو چې یا امام داسې چې هغه هدایت ورکړي نه او یا امام بیا داسې په هدایت باندې پوهیږي نه صحیح نو الله دې معافي وکړي آغا ورزنت خو چې مونږ په بلنه ورکو کلو ناس هر امت ته بے امام پنام د امام د دوی فمن اوتی کتابو بیمینه پس چاته چې ورکړی شي کتاب او هغه لیکلی کتاب د زمونږ دا ټول عملونه دا په یو کتاب کې الله تعالی سره لیکلي دي لکه ما تاسو ته بله شپه ووایي چې دا ټول د الله په نیز باندې زمونږ یو کمپیوټر دی نو د هر یو سړي پرسنل کمپیوټر ته د هغه نیکو بد ټول فیټ کېږي نو د قیامت په ورځ باندې الله تعالی به یو پرنټ آوټ راوباسي چې اقرا کتابک دا عملنامه اولوله کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا نن د تانا خصی پیه بل څوک نشته تخپل ټیکس ریټرن نن په خپل جوړول شي چې ته په کریډټ کې که په ډیبټ کې روانه چې کریډټ کې روانه که په ډیبټ کې روانه فمن اوتی کتابو بیمینی پس آسو چې ورکړی شي دتا کتابو هغه لیکلی عملنامه د بیمینی پشیلاس فاولئک دا کسان یقرؤون کتابهم دی بلولی کتاب عملنامه خپل نو لولی خو به هغه څوک هم چې چاته په چپ لاس کې ورکړی شي خو د لوستو فرق دی دی بلولی په خوشای هغه بلولی بیړه به غر کیږي اچ یو کر خلولی ها نو بیړه به غر کیږي او چغه بوي چې خدای دا څه پاسه بخته نو لولی به دواړه خود د دې لوستو ته لوستلو وي چې د دې هر یو سطر سره هر یو لیکي سره هر یو لاین سره به د مزید خوشالي نصیبيږي او داغه هر یو لفظ سره داغه به بیړه غر کیږي تحقیق سوره الحاقه یو کم درشمه پاره کې دریم سورت کہتا آیت نمبر 38 نوال ہے آیت نمبر 38 یومئذ بعد قیامت روز آغا ورځ دا تغرزون چې تاسو به ټول وړاندې کولی شئ الله تعالی ته پیش کولی به شئ الله تعالی ته لا تخفا منکم نبشی پټې دې د تاسو نه خافیه یو نفس پټې دونکي څوک پټې دې نشي الته غار نشته غر نشته غار نشته غر نشته پناهګاه نشته څوک پناه پکې واخلي تور بور نشته یومئذ دا غورز دا لا تورزو یومئذ تورزونا چې تاسو پیش کولی شئ الله تعالی تخفا منکم نبشی پټې دې د تاسو نه خافیه یو نس پټې دونکي فاما من اوتی کتابو بیمینه پسر چا کس دے چې ورکړې شوی ورته کتاب او عمل نامه ده بیمینه پشیلاس فیقولو دې به وی ډېر په خوشاله ها او مقرؤ ها واخلی خذو ها واخلی اقرؤوا کتابیا اولولید عمل نامه زما په خوشای به आवाज کی ها او مقرؤ کتابی راشه اسماء عمل نامه وګوره څومره شایسته ده خوشاله بشي انی ظننتو یقینا زما دا یقینو انی ملاقن چیز ملاوی دل کے محسابی اخپل حساب کتاب سرا فوانو دا شخص فی عیشت راضیت پتا سی جوان کے بے جوان بڑیر شائستے فی جنت غالیت پلوڑ جنت کے بے قطوفها فروٹو میوے داغے با دانیتن دتٹیریز دیوی نو کلاک پکی نشتا ستڑی نشتا چکنی سڑے بوئی چی راتے و سرخنداب تلو زمونگا باغل تلے نطلق پاک پکی نشتا خود چی کم شیر طبیعت غواڑی اگر ٹریبا مخامخ تا ڈیولپ شی او فوراں باغی بانے فروٹ راشی ہوئی بو آخلا سیف اللہ خان بوئی سیف پکار دے آلا پسڑا بدا ایپل یو ٹری اگر اپیر شی او فوراں باغا فروٹ کیا سیف اللہ خان تو تشی مزید خواست نے کہا خودنے تو لکھے تنا دا اپنے وزی مات سی سیف اللہ خان او
الته دا ټول هر څه په خوله باندې وځي. الله تعالی انساني بدن بدل جوړ کړي الته د مسلمانانو بدن چې دا ټول بار څه خوله باندې وځي، خوله بدبو نه کوي، د مشک غونې بوی برازي. قطوفها بیوی داغی دانیتون دیر قریب بیدتا کلو ویل بشیدتا کلو خری وشربوس کئی حنیئن فراخا او لذتدار. حنیئ مانا فراخا او لذتدار. هر لقمه سره به یو جدا ټیسټ وي، هر یو بایټ سره، هر یو چک سره به تاسو چک وای څو کپ، هر یو کپ سره به دغه یو فروټ کې جدا ټیسټ راځي. بما اسلفتم دا آغه وجه اسلفتم چې تاسو وړاندې کړو فل ایام الخالیه پتیرو ورځو کې. و اما من او هر چا کس دیو تی کتابو بشماله چې ورکړې شي ورته عمل نامه د بشمالي په چپ لاس باندې فیقولون دیبوي او بلولي نو دیبوي چې آلیتنی ایکاش کے لم اوت کتابیا چې ما تنوی راکړې شوی دا عمل نامه زما او چې راکړې شو نو ولم ادري کاش زن پوی دے ما حسابیا چې دې د کریډټ او د ډیبټ سی حساب دې چې دا چپ راکې الله نه نو الله تعالی هر انسان کې یو مستقل چپ ورو لګي یو په خپل اکاونټیبلټي باندې پويږي. د حیثیت به د کمپیوټر شي نو کمپیوټر ته چې د کم چپ وړاندې کړه د خیر دی وړاندې کړه سکرین باندې خیر را دی او کله شر دی وړاندې کړه نو شر را دی نو بل جوړه دا چپ په کې ورواچي نو هر یو انسان هغه خپل عمل وکړي چې سره ټایم نه دی بل چا خاطر ولي دا چې سره ټایم نشته ټیکس ریټرن له فایل کې په خپل وکړي. مثبت او لګیدا چې هر انسان په خپل عملنامه په خپل الولي خدا د شیر لاس والا د دې ذکر په دې بنیادو کو چې دې په خوشاله خوشاله ولي. واپس پر سبق ته چې یوم آغا ورځ ندعو کل اناس چې مونږ برابلو کل اناس هر امت به امامهم پنامت امام د دوی فمن اوتی کتابو هغه څوک اوتی کتابو چې ورکړی شي د عمل نامه ده بیمینه پشیلاس باندې فاولائک ادا کسان یقرؤون کتابهم دوی بلولی عمل نامه خپل ولا یظلمون فتیلا دوی سره زیاته بنشي کوله فتیلن متاسل دوی شي ندی نقیر قطمیر او فتیل نقیر قطمیر او فتیل د خرما نقطه خط او سطح صحیح جیومټری کې ورته نقطه خط او سطح صحیح نو په دې خرماو کې یو د هډو کې وی کنه د هډو کې دغه په دې سر یو توره نقطه لګېدلې یو توره هغه ته فتیل وایي صحیح او یو په دامینس کې یو تار غوندې وي هغه ته قطمیر وایي صحیح او یو هغه سطح هغه ته نقیر وایي په دامینس کې یو پوسټ غوندې لکه د پیاز په شان نازک پوسټ ممبرین غوندې زوالوجي کې ورته وایي ممبرین. ومن کان فی هذه اعما غسو کان فی هذه اعما چې هغه په دې دنیا کې اعما لوند هدایت نه لوند وی څنګه لوند فزیکل لوند نه ها د زړه لوند بصارت وی بصیرت نه بصارت وی بصیرت نه فهو فی الاخرة اعما زکه یو خدا غوږونه دي دا زمونږ د 60 سره چې بره لګېدلې دي دا غویانو سره هم شته کټل سره هم شته مویشو سره هم شته دا سترګې دا مغز سره ټول اندامونه ورسره شته کلیش دا خدا د قلب و دماغ بصیرت دا د انسان خاصه ده. د دې وجه مولانا روم ډېر عجیبه خبره وکړه سیو فرمایل چې ایسقون از گوش دل باید شنود فریجانا عجیباری کا تو خیال ده چی سخن از گوش دل باید شنود گوش گل این جان دارد ہے چسود نو دا گوش گل لے دا سرے گوش وی گوش گل با جملہ حیوان ہمدم است گوش دل مخصوص نسل آدم است دا زلو گوشنا دا انسان خاصرہ نو دا غرنگی دا ضرورت ترگیم دا چا خاصرہ دا انسان خاصرہ. ومن کان فی هذه اعما سوچ بھی فی هذه پدی دنیا کے اعما نابینا دے ہدایت فهو فی الاخرۃ بد اخرت کے اعما نابینا د ثواب دلته ہدایت نه لیدو دلته بری ورډ نه ویني
دلته هدایت نه لیده نو هغه دنیا کې بس نه وي ریوارډ ثواب بنوي. وَأَضَلُّ سَبِيلًا او زیاد گمراه به په حیثیت دلاره. نو زیاد گمراه هغه چاته وي چې صرف دا نه چې لار ته خطا شو په بدل لار ورغه، نه په داسې لار ورغه چې تل په غلط تیر شو. په داسې لار وړي نه صرف دا چې لار ته خطا شو بلکې چې کمراره واغسته نو هلته پیچو چې په ولو واره پېښ شو. څو پېښ شو؟ ټوپکیا به پېښ شو. نو الله تعالی فرمایي دی په آخرت کې دومره د لارې په اعتبار گمراهان وي چې د جنت لار خو پرې ده چې هغه به نشي اخیستی، چې په کومه لار ورشي انجام کار جهنم دی، دوزخ دی. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ اتا کی سرا کادو دیتا تدبیر کرے دے کادا یقیدو په معنا د تدبیر کولو پلاټینګ څه شي یو پلانینګ وی نو پلانینګ خشه ده پاره کیږي یو پلاټینګ وی ها د سیسوي وَإِن كَادُوا تاکي سره دے کافرانو دا د سیسه جوړ کړي د او پیغمبره لَيَفْتِنُونَكَ چې تا واړی تاسو کی ډایورټ کی ورد کی در خپل موقف نه تغییر کی لَيَفْتِنُونَكَ چې تا تغییر کی او بدل کی وعده وړي غن الذی دا قران نا وحینا الیک چې مونږه وحی کړل تا ته لتفتری علینا غیرا چې ته افتراو کې فابریکیشنو کې جوړولو کې مونږ باندې غیر او یو شی غیر د قران یعنی دوی په مرده خبرې شروع کی دی دا غواړي چې تا د قران نه واړی او تا په داسې خبرو را واړی چې کوم د دې مرزه مطابق وي. او الله تعالی فرمایي چې کتا د دې د خواهش مطابق خبره شروع کړي اوس کوئی در سره دښمنی ده بیا به در سره دوستی شي، اوس در سره دښمنی شي بیا به څه شي بیا به در سره دوستی شي. وای به امام څنګه د ډوډۍ مونږ کړل صحیح ته ډوډۍ نه کې کنه وَإِذَا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا اپدا وقت یقینا دی بتا انیسی په حیثیت د دوست ځکه چې تاسو خبره دی د مرزه مطابق. نو ګوره دا انسان نیچر دی، انسان چې په دین باندې کله مولا سره کمپرومایز نه کوي د خدای او د پیغمبر په خبره باندې ټینګ ولاړی د میجارټي به خوښ نه وي، د میجارټي به د خوښ نه وي ځکه میجارټي خو ګمراه په روانه هغه خو موږ سره داسې مولا په کار دی چې زمونږ د ظاهر مطابق یې چې موږ ته وایي دا خیر دی دغه پکې هم خیر دی خو زمونږ پکې لګي سوایي صحیح شو څنګه پکې موږ زمونږ کلی کې عالم خو نو برضه امامو څه امامو ناغت یو کس هغه خلک هم ډېر آزاد یو کس ورته وی استاد جي هغه وخت کې دا په 70s کې دا 15 کالدار ډېر شی دی 15 کالدار ډېر شی په لاسو کالدارو باندې سلف باندې کې دی افغانای ما وخت قیمت غټو در ظاهر خان دورو ناغله 15 کالدار ورکړي استاد جي دا والا خو د قمار بازار دینو وی دا واخله خو د قمار بازار دینو هغه استاد ډېر آزادو هغه یې سړی په مړه خو موږ ته شعر راکړي نو خلک داسې مولا خوښي چې ورته هر څه جایز کوي. اوس زه خو د چا خوښ ځکه نه یم دوست هم نه دغه هم ناروا دي که تی خورې هم حرام دی که مال یې راکړې بیا حرام دي هم که د دې اوبه هم مال یې راکړې نو هغه به صحیح حرام یې کوي. نو خلک وایي دا بیا فناټک دی. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ یقینا دوی دا تدبیر جوړ کړی دی چې تا واړی ډایورټ دی کی عن الذی دا قرآن دا غدین اوحینا الیک چې مونږ وحی کړی تا تعالی تفتری علینا غیره چې ته فابریکیټ کې جوړ کې په مونږ باندې غیر اوس شی سیوا د دینا د دې د مزاج مطابق د دې د مرزه او د خواهش مطابق او کدا دی وک وَإِذَا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا یقینا پتا وخت باندې بدویتا اونیسی د دوست په اعتبار باندې چې دا مولا سره زمون ډیر خمل غره دي دا مولا سره زمون ډیر خمل زمون سره کړه کله لاس وګس ته موږ کسینو تا صحیح او کله سره سپین کوي اوس دا سلامت دې ته لاس وګس لا خمل مړه خدای چې موږ په بولو کې دا خیر دعوت راځي. اوس الله تعالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وایي چې ته کمپرومایز ولې نه کوي سنکه کفر حالانکه انسان کمزور دی چې دا ټوله کمیونټي په یو غاړه روانه دی والے بل غاړه روانه انسان هم کمزور دی یا ورته راځي پرې ده یا ورسره مداهنه کمپرومایز ورسره وکم الله دې استقامت راکړي الله تعالی دې هغه ورځ په مونږ راولي چې د خدای دین په یو خبره باندې مونږ کمپرومایز کوو
نو پیغمبر ته الله تعالی وای چې دا استقامت او سټیبلیټي ما درکړی دا کني چې عام انسان د دور د سیسو ته لټینګي عام انسان صدا اهم جوړ خو نه دی صحیح چې دا چاپیرن ورسره اعصابي جنگ جوړ شي څور سره جوړ شي اعصابي جنگ ورسره جوړ شي چې کله وای د دهشتګرد مرګره دی او کله وای د هغه فلان کې د مشر مولا سم مرګره او کله پکې وای چې دا فناټک دی او کله یو څو بل ها نو دا خو اعصابي جنگ دی نو سړي اعصاب ماتي اعصاب ماتي نو چې اعصاب ماتي نو یا سړی هغه ځای پریدي او یا سره کمپرومایز وکړي نو پیغمبر ته الله تعالی وایي چې ته نه ځای پریدي نه کمپرومایز کې ځکه چې دا سټیبلیټي ما درکړې ده ځکه چې پیغمبر اسلام په کوم ځای ډیساپوینټډ شو کوم ځای به ډیسهارټډ شو بس فورن به جبرئیل امین ورته راغی ته ولي خبره باندې ټینګ شه پیغمبر اسلام بیا راووت دا د الله حکم نه صحیح نو زمونږ ته جبرئیل نشي راتلی پیغمبران خو نه یو علیه الصلاة والسلام پیغمبره دروازه خو بنده خو زمونږ دا غواړو چې کله څه خبره کوي چې سیف الله خان وایي چې نه بس دغه خبره ده د دین خبره انسان احمد وایي نه دغه خبره د دین خبره ده صحیح اوس مونږ ټول کمزوري شته خو بار دوی چې هغه سټینډ واغستی شي ولولا ان ثبتناک اکچر مونږه تعالی استقامت نه درکړې تثبیت معنا سټیبلیټي ولولا ان ثابت لفظ موږ پښتو کې استعمالو فارسی کې وایي اردو کې وایي ولولا ان ثبتناک کچرتم نو ثابت کړي لقد کتا نو یقینا تا بوم پلانینګ کو ترکن الیهم چې لګ بمایل کې دې دوی تشه ان قلیلا گریجولی نن بلغون دي سبا لغون نور بلد لغون نور بس اخر کې بدا سے ہو چې بس اوس کې اډو فرق پاتې نشه اوس پکې اډو فرق پات نو دې وجه مونږ دلته لږ سخت ځکه چې اسه هم دا کافرانه کلچر غیر مسلم کلچر هغه ډامیننٹ دی نو چې مونږ هم ورته نرمي ښکارا کوو نو بس بیا خو واسه لوس کوو څنګه څه فلخان ولولا ان ثبتناک اکچر مونږه ثابت کړي نه وي لقد کتا نتاکی سرطابوں پلیننگ کرو ترکن علیم چی میلان بری پیدا کی دوی تا شیئن قلیلا لگ اس اللہ تعالیٰ فرمائی چی دا پیغمبر کو شناخ دادے چی دے 1% ہم کمپرومائز نہ کئی سورہ 1% ہم کمپرومائز نہ کئی دے 100% دا خدای پا دین بانے کلک وراڑی اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام تو کہ 1% ہم کمپرومائز کرے ہوئے صحیح نو دیکھو ګوره زمون په دې پښتو کې ضرب المثل په راځي په پنجابي کې ضرب المثل له وای لک بي چور اور کک بي چور لک بي چور اور کک بي چور چا کې 1 लाख रुपए چاره پټکړه دام غل له اګه چا 1 रुपए پټکړه دام غل نه اوس غلا په اماونت کنه ګوري ها یله دته دا 1 रुपए چې پټکړه دا نو کله 1 लाख रुपए ملاوي دې پریدیس صحیح نو لک بیچور اور کک بیچور اس په دین کې په یو خبره کمپرومایز کول او په ټول دین کمپرومایز کول یو شان دي نو الله تعالی ورته چې په دین کې کمپرومایز کړي وي اذا لعذقناک یقینا پتا وکه مونږ بس کول او تا ضعف الحیات عذاب په دنیوي ژوند کې و ضعف الممات عذاب د مرګ نه بعد ثم لا تجد لك بیا بتا نمود دزان پل پارا غلینا زمون مقابله کې نصیرا سوک هلپر سوک مددگار باندې بیا نمود چې یا د دنیا د عذاب نه خلاص کړي وي یا د مرګ نه پس د عذاب نه خلاص کړي وي نو صلی الله تعالی فرمایي پیغمبر ته چې د پیغمبر خو رتبه اوچته وي خو دې چې کله نارواو کی نه عذاب هم د به اوچت ملایوي صحیح ندلی وجه پیغمبر هیڅ چره ناروا نه کوي هیڅ یو پیغمبر چې ناروا کار نه کوي ځکه رول ماډل او پرفیکټ انسان دی هغه سي پرفیکٹ انسان کی ایسی کمزوری نہیں گئی وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ وَإِن كَادُوا تاکي سرا دوی پلاټینګ کړي دي لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ چې تا وجد کی من الارض دزمکه دمکینا ليخرجوك منها چې ودي باسی د دینا اوس دیکھو ګور یعنی یا خدا کمپرومایز کې کمیونټي سره چې هغه سوي نو ته مسجد کې بیا منبر باندې هغه خبرې کې چې په خوشاله او هغه نه دا بایوي د استاد وباسو د ایمان څه څه نو الله تعالی پیغمبر علیہ السلام ته وایي شوسته کمپرومایز نه کې نو دوی اوس پلاټینګ کې چې تا پر مکینو بس وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ
اتا کی فرتوی دا دسیسه کړی دا لیستفزونکا چې تا وجد کی من الارض دزمکه د مکینا لیخرجوک منها چې او دی باسی دی دزمکه د مکینا. او صلی الله تعالی فرمای بس ما ورته تر دغه صبر کړی دی چې سو پورې تر د اینس کې موجود دی چې په کوم ورځ ته وته مجبور کړی او تا د مکی خار پرې خو د به خپل حشر وګوري چې به دې نو واقعي خو چې پیغمبر اسلام ورته په دویم کال جنگونه شروع شو. بس نن تن او یامل شو بدر کې د سورم شو او یادو له جرنیلان ته مړ شو بدر کې سورم شو او یادو له جرنیلان ته مړ شو. په غزوه خندق کې دومره ډیر رسوا شو چې ټول عرب دنیا نه آرمی را جمع کړه 2000 خلکو مدینه منوره باندې اٹیک وکړ او رسوا خائب او خاطر او شکست خورده واپس تښتیدل. صحیح نو نمبر په نمبر دا ذلیل شو چې بس اوس د پیغمبر لا نه نو دا الله عذاب وو. وَإِذَا لَا يَلْبَسُونَ اپدا وقت کتے ہوئے دای وقت نشی تیرولے خلافک پستانا الا قلیلا مگر دیر لگ پا امن سر سنت من قد ارسلنا دا طریقہ دا اللہ دا تاغ مخلوق کے جسوک منگڑوان دلے گلے قبل کا مخکستانا من رسولنا یعنی زمون پیغمبران. اللہ تعالیٰ فرمائی دا زما قانون دے چھ ما سمر پیغمبران مخکی لے گلیو خو چھ کل قوم دومره تنکلل چھ غی ورطا وطن پر خود نو بیا ما قوم ته صبر نه کړي بیا ما قوم ته صبر نه کړي. دیو جن پیغمبر علیہ السلام فرمایي من عاد علی ولیا فقد اذنته بالحرب چې الله تعالی فرمایي چې څوک زما یو دوست سره د خدای دوست څوک ته چې خدای د دین خبره کوي د خدای دوست څوک ته د خدای د دین خبره کوي او د خدای دوست واغ نه چې ګوټ کې ناته خلکو نگرانی شکرانه اخلي. صحیح هم خودی ته وایي چې پیر سے چرته ګوټ کې ناشتي خلکو نگرانی او شکرانه صحیح نو موږ د خدای ډېر موږ د خود سره خیر کار کول شي ځکه د معاشري ته راوځي نه د معاشري بدای ته بدی نشي ویلي د معاشري بدای ته بدی نشي ویلي نو زه هیڅ خود ګونګاله تل ګونګاوي وته خبرې نشي کولای چې د هیڅ د ګونګې چې ناروا ته ناروا نه وای. صحیح ما تاسو ته لطیفه ویل ما انا وا عجیب خبره کوله یو شذا وا ډېر زیات جړل بوډای وې سو کې خوا کې تیرې دل ورته مورې ولې جاړي وې زوی مې مړ شو زوی مې مړ شوی دی هغه پسې جاړم زوی مړ شوی هغه پسې جاړم نو سړی ته پوسو کو وې دا زوی دې څنګه سړیو دا زوی ځکه تور پسې ډیر جاړم دا څنګه سړیو وې دا بس نه د چاره شیو نه د چاره بدیو وې بیا خو مور مجاړ اور پسې بیا خو مړ خو ایشوا نو چې انسان خو معاشره کې خو یا خی یا بد وي نو چې معاشره نظام کټاپ کړی دی هغه ته نه څه دا ویل ښه سړی دی ورته ویل چې بد سړی دی په څه به معلومه چې دی ښه دی یا بد دی هغه خو بد ټینوال نه دی. صحیح نو پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب چې الله تعالی فرمایي چې چا زما د یو دوست سره دښمنی وکړه زه د هغه خلاف اعلان جنگ کوم. دا خلاف نو چې خدای دې چې خلاف اعلان جنگ کنه بیره په غر کړه بیره سره غر کړه نو امراروم دې راځي خبره کړې ده چې هیڅ قوم میرا خدا رسوا نه کړ څنګه څه پلان نہ کن شیر بخرا بینا کہ ہیچ قوم میرا خدا رسوا نہ کرد تا دلے صاحب دلے نایت بدد کس یو قوم خدا ترقی نہ تباہ کرے ترسو پوری چې الله دی یو ولی زړه نه دردوله. صحیح الله تعالی کفر برداشت کوي خود خپل دوست تکلیف دی نه برداشت کوي کفر برداشت کوي حالانکه کفر کې خود خدای ذات چیلنج شوی دی کافر څه کوي دا الله ذات چیلنج کوي مشرک څه کوي د خدای اتھارٹی چیلنج کړي الله تعالی خیر دی I will handle him later on مرنه تاسو بیا څه کوم بیا ورسره ګورم. صحیح خو کله د الله د یو دوست زړه چې او درد نو الله تعالی وایي دا بیا نه خبره برداشت سنت من قد ارسلنا سنت من قد ارسلنا دا طریقہ دا آغا چا قد ارسلنا چتا کی سر منگلے گلیو قبل کا مخکستانا او پیغمبرا من رسولنا یعنی پیغمبران زمونگا ولا تجدو اتبا ہرگز نمومیل سنتنا زمونگ دا طریقی او دا قانون دا پارا تحویلا ورشن او ڈائیورشن دیکھیں بچین نوی نے دغه قانون به موږ بیا اپلای کوو ستاسو قوم ته هم چې سابق امتونو کله پیغمبر he caused him to go out چې د علاقې نه اوزي نو بیا موږ قوم له سزا ورکړې ده نو چې په کوم ورځ باندې او کله دې قوم ته د مکې نه وته ته مجبور کړي بیا به خپل حشر وګوري خپل قانون بدلوم نه
अक़िम अस्सलाता लिदुलूक अश-शम्स, कायम व मुज़लिदुलूक अश-शम्स, मुंसगवा लिदुलूक अश-शम्स, पस द ज़वाल दनवरना, इला ग़सक़िल लैल, तरशपी त्यार के दो पोरे, व क़ुरआन अल-फ़ज्र, औ क़िराअत द सलात फ़ज्र कवा, इन्न क़ुरआन अल-फ़ज्र, ताकि सरा लुस्तल द क़ुरआन प फ़ज्र सलात के काना मशहूदा, देता फरिश्ते हाज़िरी शवी दी। नो दलता दो मसले दी नौ तौली गए। यो मसला खुदा कि अल्लाह ताला हुए कि मुंस कवई द नवर द ज़वाल न बाद द शपे तर खत तारीख शिशपा शिशपा तारीख शी नो दे आयत तकाजा खुदा दा कि ज़वाल मसलन की पौबांदे पर 12 बजे या पर 12 बजे सो की न 12 बजे फरीदियान मुंस शुरू की न बस दे मुंस कई बनो तनवर पर वो तो पूरे तसलसल सला और दनवर पर वो तो न बाद हम दशपे तर सलोर या पिंजो बजो पूरे तो क्या दागा सकिल ले लें न दादा इंसान बस के दे सो कवेज या खुद इंसान ने ताकत न बार दे और दार शरीयत द फलसफे खिलाफ थे। अल्लाह ताला फरमाई ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, जब हिस्से और नफ्स बाले अगर ताकत न ज्याद जिम्मेदारी न बना चो ज्यादा मसूलियत के अगले निशको खुद इंसान कुत खबर न कि देबा 12 बजे गर्म शुरू की और ब्या बद शपे तर 3 बजो पर मुसलसल मुंजू न कहे की नहीं बना वक्फा बके न कहे इंटरवल बनी ये मर्जी। लिहाजा शरीयत इस्लामी दा वक्त अवल पर 200 तकसीम को द गर्मे 12 बजे न वाले दर शपे तर 3 बजो पोरे तदे वक्त 2 सीधी यवई से आगा चे द रोज़े पर वक्त राजी और बले से आगा चे द शपे पर वक्त राजी द 12 मुन तर नूर पर होतो पूरे दा रोज़े सदा और द नूर पर होतो न बाद तर 3 बजो पूरे दा शपे सदा सही शो ब्या द रोज़े कम ऐसा चेदा न पदे कि यो मुंस फर्ज को पर इब्तिदाई वक्त के और ये फर्ज को पर इंतहाई वक्त के आगे ब्या दो जाएगा वक्त वक्त ऐसा हाँ बेहद वजायक न पावली वक्त की यो मुस्फरस का दमस्तकीम और पदेशानी वक्त की द्वेम मुस्फरस का दमाजीगर देखा दमाजीगर मुझसे वक्त पूरी की नौर पर होतो पूरे और दशपे कम ऐसा चिन्वर पर होतो सर शुरू की तर 3 बजे सहर पूरे नागे के 2 मुंजुना फर्ज कर यो नौर पर होतो सर मुत्तसिल दमाखाम मुंज सही और द्वे में फर्ज को द सहर राखतों उड़ान दे द सहर राखतों नोज द मासोतन मुस्तहब वक्त खुदा ने जैसे निमश को की खो वक्त कभी होते चीनी मशबा को पैगंबर अलैहि सलाम फरमाई लौला अन अशुक्क अला उम्मती ला अमरतुम बिताखीर अल-इशा इला निस्फ अल-लैल कि जमा उम्मत माने दा तकलीफ न वे कदा देता सख्त न प्रवते न मा बोर हुक्म करो कि मासोतन मुजब निमश पकवई सही न बस बाबा दा खतरा बो रा सरा चेहरा को सुदुशु मुमकिन है जवाब नसु दा मुजबराना मिसी न को जोड़े नास दोनो से फरिजाना बिया चेहरा वाला जगह चला मानजू तब नासियो पर यो बजो मुस्को देश पे सही तो बस ये बजे पूरी भी नास पे सार बजाब धन से नरदी वजह पैगंबर सल्लल्लाहु फरमाई हां कि चा फर टाइम वी खोचे द मास तन मुसमरा लेट को दशी दुमरा खबर अदा दुमरा खबर अदा और कि चा फर टाइम नहीं बस खोचे द मास तन वक्त दाखिल शे तबीयत है जिस वक्त कहीं नो दी की और ब्याजी सी उदी की सही शो नला सो मुंजो शो सलोर और सलवर कुरान अल-फजर मुंज सबा तो टोटल सोर शो 300 और बेदा अल्लाह शान तगोरा या सुभान अल्लाह चेदा द मुंज दावत यानी आजान 30 घंटे पर दुनिया के रवानी कैसे रवानी 30 घंटे पर दुनिया के रवानी नुसंग रवानी तो गोरा मुंसरा द सहर 3 बजे की भी मुका चले सहर हाँ न आलता पाकिस्तान न अकवाला से जापान तलरसा इंडोनेशिया तलरसा मलेशिया तलरसा थाईलैंड तलरसा आगद इंडोनेशिया ने फॉर एग्जाम्पल द मस्पखीन आजान शुरू मस्पखीन आजान इंडोनेशिया के पदुलसनी बजी उशी सही दगा आजानो रवानी द इंडोनेशिया द यो सरना मगरिब तरफ तराजी न द इंडोनेशिया न मलेशिया तरह रसी
نو رواني الته د انډونیشیا کې 9 بجې او ملیشیا کې د ماسپخین د منځو بانګونو وخت وي. بیا د ملیشیا نه بنگلاديش ته راوړي. صحیح. نو په ملیشیا کې بیا 9 بجې په انډونیشیا کې 2 بجې شوي بنگلاديش کې د ماسپخین وخت شي. د بنگلاديش نه بیا انډیا ته راوړي. الته انډونیشیا کې بیا د مازیګر واپس اذان شروع شوی او دلته لا ماسپخین را روان دي چې مونږ خواته را رسي انډونیشیا کې بیا د سهار اذان نشي. بس داسې صحیح ساعته هر منټ داسې چې کې اذان کیږي دنیا کې ځکه یعنی په دې 30 غنټو کې یو منټ داسې نشته چې پای کې الله اکبر आवाज نه کیږي. او دین دا د خبرې دلیل دی چې دا دین د الله دی. دا دین د چاره دا د الله دی چې په 30 ساعتو کې یو منټ داسې نشته چې کې دنیا کې الله اکبر आवाज نه کیږي. دا نن سره کې څه په لخانه دی باندې تعالی ته روز سوچ نو کړي. لکه اوس وګوره موږ سره دلته فار ایگزامپل 8 بجې دي سړي 8 بجې دي دا اوس پاکستان کې د ورځې 8 بجې دي بلکې 9 بجې دي. نن تر سهار اذان څو وخت شوی دی؟ د سهار اذان څو انډونیشیا کې د ماسپخین اذان شروع شوی دی. انډونیشیا کې د ماسپخین اذان شروع شوی دی. تایلند کې د ماسپخین اذان شروع شوی دی. نو بس 24 غنټې د اذان دا روان نا یا سبحان الله. اقم الصلاة لدلوک الشمس مسقایوں کے زنور د زوال سرا الى غسق اللیل د شپې تیارې کې دو پورې و قرآن الفجر اموز د سبا کوي. نو د سبا مست الله تعالی قرآن وي ځکه په دغه منځ کې تلاوت د نورو منځونو مقابله کې زیات کیږي. په نورو منځونو کې مونږ شپږ و اته آیتونه وایو خلک تنګي خو د سهار په منځ کې مسنون تلاوت کم از کم د شلو آیتونه زیات دي. سورې شلو آیتونه امریکا کې مونږ شل آیتونه څنګه نو خلک جابله منډه کوي. صحیح. بیا وایو او مولا صاحب په قار سره صحیح. زموږ وطن کې یو لطیفه ده مونږ ورته چلندیان وایو. اوس خو نشته په خوا په دې خرو باندې خرونه دي کنه نو په دا خرونه باندې باید د غلا د یو ځانه بل ځای ته وړه نو د شپې به لکه غلا نیمه شپه خرونه به بار کړه نو چېرته دلته ځای ته چې وتلل نو بس نیمه شپه روان شو نو تلل نو چې په خواته یو کلي باندې تېرېدل نو هلته د لارې غاړې سره مسجد په مسجد کې امام صاحب د سهار مانځه ته ولاړو نو د یو ملګري بل ته ووایي ته دا خره لږ سار کا او زما په اودس ته ته به بیا روان دی چې اوبه راشي هلته به اودس وکړې لمونځ به وکړې هلته به لږ ارام وکړو او وایي زه خو اودس به شته نو جمع ولاړه ده نو زه به ورپسې جمع وکړم نو چې ودرېدو نو امام صاحب سورې یاسین شروع کړه صحیح. اوس دې غریب دې فکر واچ چې خرو باندې خو دا بارونه هم پراته دي دا خو به ډېر ستړي شوي صحیح. اوس په دې هم غریب نه پوهېده چې اوس دا امام دغسې پرېښودی شم که دا به کفر یا ته کافر شم چې امام نه نیمه کې وتښتم صحیح. نو دا چکرې وځایم چې دې ملګري دې اواز ورکړه یې ملګري ته خره شړه او زه خو د خدای په قهر اخته شویم چې کله خلاص شم بیا به درځم یو کې اقم الصلاة بلکې امام صلی الله علیه وسلم باندې سلويخ دي اقم الصلاة لدلوک الشمس منسگوال دلوک الشمس دنور زوال نبات الى غسق اللیل دشپی تر تیار کے دو پورے وقرآن الفجر امزد سبا کوا ان قرآن الفجر کان مشہودا تاکی سر امزد سبا کان مشہودا دایو دا سے وقت چھ فرشتی ورطا حاضری ندار تولی کہ اللہ تعالی ہر انسان سر دو فرشتی لکوالے مقرر کردی دی دو فرشتی لکوالے یو نیکی لگی بل بدلی کی انسکرائبرز وی ورطا کرامن کاتبین او لسے ورسرہ مقرر کردی دی حفظات لسے ورسرہ مقرر کردی دی حفظات گارڈ سیکیورٹی ہر انسان سره یا سبحان اللہ بے تنخواہ دولس پولیس والا ورسرہ دی ہر انسان سره مسلمان دے کہ کافر دے سور ورسرہ کردی دولس چرتا بل راغلے چرتا گارڈ بل راغلے سر وہ سمجھ ٹول بینکرپٹ شیو کنے بشیو نو بینکرپسی وبوته روسه الله تعالی ګوره انسان لما دومره لوی عزت ورکړی دی چې هر انسان زنانه دی که نارینه دی 12 فرشتې مو سره مقرر کړي دي لس
دا ګارد دی او دوا دا انسکرایبرز دي. خبره ده کړه نو دا د سحر د مانځه وخت دی نو د شپې لس هغه د سحر مانځه پورې ساري او دا دروازه کومه لس چې په ډیوټي ودیږي شفت بدلیږي دا سکیږي 2 غنټې شفت دی صحیح نو دا کومه دروازه دوله سیوی نو دام د سحر مانځه وخت راځي نو د سحر د مست الله تعالی مشهور زګوي چې دغه وخت دا اټینډ کوي د هر انسان سره شل فرشته نو شل غشوي او دوی انسکرایبر خو پرمننت دي انسکرایبر نه چینج نو دوی فرشته دا د سحر مانځه کې په هر انسان باندې گواهي صحیح څه او د سحر مانځه کې لکه څنګه چې گواهان زیات دي دومره موږ میس کوم ډیر زیات څنګه دی واری او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د سحر او د ماسخوتن منځونه دا په دین کې څومره اهم دي لو علم المنافق ما فيهما پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سوچي د سحر او د ماسخوتن موز مسکي او نه کې منافق ورته وي الله مدې بچ ساتي سی ورته وي منافق مداح کو داسې دا لکه اسره وایي چې وانټډ دی چې لکه اف بی آی والا وایي چې فلانه سره دا وانټډ دی نو منافق وانټډ وي نو پیغمبر اسلام ورته منافق وي خو ورسره دا ذکر وکړو کله دا پته ولګیدا چې د سحر او د ماسخوتن مانځه څومره اهمیت لري لا اتوهما ولو حبوا دی بیا هم مسجد تراته ک پکرالنګ ولې نه وي یعنی که په شونو شراتله مس په سلوري براته بلکې په کراننګ ورته خرپوسه او خرپوسه مونږ په خرپوسه براته ورته خو د سحر او د ماسخوتن مانځونه به مس کول نه نو جماعت خلا پرېدا مونږ یې هڅه وکړو الله دې معافي وکړي. ومن الليل او د شپې فتهجد به تهجد کوا د دې مذکور مانځه نافله لګدا زیاتی مزدتا ده پار نو د شپې صلات تهجد دې کې 2 فائدې دي بلکې د دوه نوم زیات یو فائدہ خو پکې دا ده چې دا د ریاکارانه ډېر فارغ وي ځکه څوک دی ویني نه یوازې او د دې وجه د شریعت حکم دا دی چې داسې باندې کې چې اوس مثلا د شپې تهجد را پاسه ا د وړو مور پاسه او ورته چې پاسه یو پیاله چې په هغه تهجد کوم ان کله کې خپل پار کې ودشه روخدا صف عذاب ټول کې ډنډورا نه کې چې پاسه قندار والا عجیباری زم تهجد پاسه نه د تهجد خو حکمت دا چې دا څه پته ونه لګي دا د الله او د بنده میس کې راز دی الله او د بنده میس کې راز دی زمونږ زماني کو هغه په بنده سره تهجد گزارو چرته هغه باندې مونږ نو پوښې به سوخ پاسي هغه برنامه نه کوله څه به نه کوله هغه برنامه نه کوله به دا نور خلق په تکلیف کیږي صحیح او دا چې ګلګ ګلګ شروع کړي ماشومان غریبانان دې په ویرات تکړي هغه په نیمه شپه را پاتې نو د کور سره راځو هغه راځو نو غاټو هغه داس اواز کوي چې کامل شو راځو فاصله او خلک نه پاتې دي او دا انسان دې خو ورته څنګه نه کېدای ومن الليل فتهجد به نو نمبر اول یو خدا ډیر اخلاص ولا منځوي د ریاکارۍ او د خود نمایۍ نه فارغ وي نمبر اول نمبر دویم انسان چې شبخیز وي نو ذهني ترانسپیرنسي ورته ملاويږي ذهن شفاف کیږي سکیږي د قلب او دماغ صفائی ورته نصیب کیږي سکیږي ورته د قلب او دماغ صفائی ورته نصیب کیږي او نمبر دریم انسان چې شبخیز وي نو دې جفاکش وي دې آرام طلب نه دې سخسره د باندې کې تکلیف راشي نو دې باندې تکلیف نه راځي تهجد کې دا فائدہ ده صحیح او څلورمه فائدہ یې دا ده چې د تهجد منځ د مسلمان په چهره باندې ګلو راولي نور راولي زما په نور بزرګی نشته په دغه بزرګی نشته دا سړی ته وګورم ماته پته لګی دا تهجد گزار دی که په باندې سره نوم د کوشش کوي سيد الله خانم ترى باندې خپل ایکسرې مکوا ها دا ریکمندډ دي دا یعنی کویش ناشته او د تهجد وخت شي نو بیا هم مسنون طریقه دار چې دا څه لکسات دیولا ذکر تهجد معنا دهیدا خو پر خودل د تهجد لفظي معنا څه ده خو پر خودل
دا خبره ده ولې نه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي او بالکل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې ان من التقوى الا تجد دام کمزوري خبره مګر دام تقوا ده چې ته په ګناه کولو باندې قادر نه د خدای شکریا ادا کوه یعنی اصل تقوا خدا ده چې په ګناه قدرت لري او ځان کنټرول کړي په ګناه قدرت لري او دا اصل تقوا ده خو پیغمبر علیہ السلام وایي دام د لاندې درجه تقوا ده چې قدرت دې پیږي صحیح شو او سپنا هر مسلمان سره په ځان باندې پردې نه اچي او زمون په پښتو کې ضرب المثل دی چې خدای نه پټه نه مخلوق نه څه پټه ومن الليل فتهجد به او د شپې فتهجد تهجد کوا نافله لک دا زیاتی مزد تعالی پارا نفل تنفل زکوي چې دا زیاتی مزد دی اغسا یقینی خبر دا ان یبحثکا چه تاب اپوائنٹ کی ربک پروردگار دا مقاما محمودا پا یو تعریف شوی زائے کے یعنی استابا مخلوق تعریف کئی نو سمر تعریف چه محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ نبات شوی دے پا دنیا کے نمبر تعریف دنیا کے دبل جانا دشوی صحیح او تاسو گوئے عبدالمطلب سے چکلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا شا نو عبدالمطلب صاحب د حضور اسلام نیکو ځکه د حضور اسلام والد صاحب خدا هغه پیدایش نه مخکې وفات شو نو نیکي عبدالمطلب صاحب هغه زړه کې خدای دا واچول چې د دې بچی نوم بکې دی محمد او دا محمد نوم دا په عربو کې مانوس ونه دا عربو ته نوم عربو کې د دې نوم رواج نه د هیڅ چا د یو فرد هم دا نوم نو شته تاریخ کې هم څه نو تیر شوی محمد ها دې یعنی تر تاریخ کې نو تیر شوی نو خلق ورته محمد دا څنګه نوم دی نو عبدالمطلب صاحب رکی الله تعالی دا خبره چوله ته الهام وای نو دا غذر کې الله تعالی اچولې و یحمد و یحمد الله زکه چې دا زما بچي بداسي چې د مخلوق تعریف کوي او د الله تعریف کوي د مخلوق تعریف کوي او د الله تعریف کوي نو د مخلوق تعریف کوي نو دا غي د پر لفظ راځي محمد څه او دې بده الله تعریف کوي دا غیر پر لفظ رضی احمد نو دې وجه پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو نوم سره احمد چې دا خدای ډیر کوي تعریف کوونکی دی دومره هیڅ چا د خدای حمد نه کړي لکه څومره چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم کړی عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا او ګوره دا تعریف د رسول پاک صلی الله علیه وسلم مو خو امتیان الحمدلله مو خو ذکر کوو غیر مسلمان کوي کوي کنه سو کې په حیثیت جنرال کوي وای دا ډېر سو کې په حیثیت د ریولوشنری لیډر کوي سو کې په حیثیت د فیلډ ورکر کوي مختلف ځایونو سره خلکو په سټډي کوي دا پر سو په حیثیت د ریفارمر کوي سو کې اره دی وجه ډاکټر مایکل هارټ چې کوم کتاب لیکل ها ډاکټر مایکل هارټ هغه چې کوم کتاب لیکل دی 100 influential people of history the 100 influential people یعنی انفلوئنشل معنا چې د اغوی حرکت سره په مخلوق سره اثر شوی دی څه چینج راغلی دی هغه ورته انفلوئنشل وایي نو هغه په خپل هغه دی بچا کې لیکلي دي مقدمه کې او تمهید کې چې دا ذکر نمبر سره دا 100 کسان ذکر کوم نو دا آرډر مطلب دی صرف کاونټینګ نه دی اول ځای نمبر یعنی ان آرډر درسه نو هغه په ټاپ باندې محمد رسول الله چولې صلی الله علیه وسلم او دا ذکر هم کړی چې ګوتې ذکر شي نه نو زما دینی عقیدت خو عیسی علیہ السلام سره ده نو هغه په دریم نمبر چولې ده هغه په دریم نمبر چولې ده خو اوس عیسی علیہ السلام په خپل دور کې خلک دومره نه متاثر کړي شي لکه محمد رسول الله جزر متاثر کړي صحیح شو عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب او د دې وجه غلطه په خپل کتاب کې یو جمله لیکلې ده he has an equal respect in the eyes of secular and religious people as well. مذهبي او غیر مذهبي ټول خلک د احترام په نظر باندې محمد پاک ته ګوري صلی الله علیه وسلم دا په دې لندن کې د کوم کالج نه چې زمونږ د محمد علي جناح سے فاونډر اف پاکستان چې کوم دانه بیرسټري کړی و بیرسټري نو هلته امیننت جورست څه شي
eminent jurist یو بورډ لګیدل دی eminent jurist of world jurist هغه چاته وي چې قانون جوړوي نو هغه eminent jurist کې top of the list محمد the founder of Islam محمد the founder اگر چې هغه founder نه راغلی لیوانیان دي founder وي ورته د اسلام founder خو څوک دی الله دی خو یې founder غني هغه محمد the founder of Islam دومره خلا جوړ دنیا چلته نه لګیدل صحیح څومره قوانین چې د دنیا ته ورکړي دي دومره قوانین بل څه دنیا جوړ کړي نه دي الکه موږ ته د دې ورکړي د لږ چا ورکړي صحیح وقل او يا رب او رب زما ادخلني مدخل صدق چې ما داخل کې مدخل صدق خیستا داخله دو زایتا واخرجني مخرج صدق مدخل چې په دې من باندې دا زموي پیش څه پیش نو دې دوی د دې معنا دا مصدری دخول داخل کما په خ داخلي سره د مدخل معنا داخله داخل کما په شایسته داخلي سره عمدغه رنګ مخرج واخرجني مخرج صدق او باسما په شایسته یستو سره صحیح او دې کې دویم قرائت ته ادخلني مدخل صدق په من باندې زبر ده من باندې سره زبر دغه رنګ مخرج من باندې زبر ده واخرجني مخرج صدق نبي دا فام ده د ظرف نبي معناوي چې داخل کې ما خیسته زائد داخلي ده او را او باسه ما خیسته زائد داخلي ده رب ادخلني مدخل صدق اللہ تعالی ادخلنی مدخل صدق ما داخل کے پشایستہ داخلہ کم دیتا مکی موزمی تھا مدینہ منورے تھا واخرجنی مخرج صدق اما وباسا پشایستہ یستو سر نو اللہ تعالی په دومره شایسته یستو سر اوستو چې کافرانو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کور بسیج کړو د شپې ټول سرداران تور په لاس ولاړو چې د کور روزي نو اسیسینیټ کوبه الله تعالی دومره شایسته راوځي چې ته پته مونږ لګیدا صحیح او مدینه منوره ته دومره شایسته داخل کو چې دا معصومانه جنګه دوی تنبلون غول طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي ايها المبعوث فينا جئت بالامر المطاع الى خشتا غزل دی کہ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي ايها المبعوث فينا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدينه مرحبا يا خير داعي تبلا فقار ده ترى ده نو دا مشوار چې کوله تبلیغ والے او پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام مدینه منوره ته داخله ده درې شپې ورځې قباء کې تیر کړې وي او د قباء نه شته نو د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام د نیکه مور د عبدالمطلب سه مور د مدینه و سلمہ نامه و صحیح او ډېر باوقار خاندان دی بنو نجار څه شي بنو نجار د مدینه منوره معزز خاندان دی معزز قبیله ده نو بنو نجار واغه نو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام مخکې خبر ولېګو چې د بنو نجار خلک چې زما باباګان دي بنو نجار خلک زما سي تاسو باباګان وای نکان ده نکان دي چې زما نکان دي زما د نکانو د قبيله خلک هغه په مدینه منوره ته بوزي نو هغه فل پروتوکول سره یا سبحان الله په دا زبردست وسنو سوارو کلاشن کوف ور سره وي موږ سره کلاشن کوف یې سره توري وي نیزه ور سره توري ور سره سبحان الله او د اعلی نسل لکه مرسيډیز ګاډي یا همر سره نو دا امرز د پیغمبر علیه السلام وړاندې ورسره روانو بس دا صرف ټو میک یو انډرسټاند دا زمانہ کې اسونه داسې لکه څه لکه همر وای ورته دا قیمتي ګاډي چې همر خو ما ته شکل څه خسته نه ښکاري ها سړی وایي نه په بکس کې نه نو چرته نه راوته ورته نه ما خود بار نه راځي لکه بکس شي کې دې شي قوي وینو ها سبحان الله ته والا كان كلنا یو نه ځان له موږ له والا نو ځا په اسونو باندې سوارو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام
هغه روان کړ. نو چې حضور صلی الله علیه وسلم دا ستنه د ماشومان جنکه ولاړې د لارو دوړو طرف ته تمبلونه غول چې طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي ايها المبعوث فينا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدينه مرحبا يا خير داعي مرحبا يا خير داعي مرحبا. دا ټول به وځي اخیری لفظ به چې مرحبا یا خیر داعی مرحبا یا خیر داعی. صحیح. نو یو ګروپ د جنکو باندې تیرې ده نو ټول جنکای ولاړې ماشومان جنکای ها ان مین انډر ایج تو نو کالو نو سم ماشومان په ګروپ کې ولاړې ها ناغي خپل رشتہ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ولا چې ټول مدینه ولا جنکای راوته وي ټول قبيلو او غیره تبلیغ کوله. صحیح. ناغي هدا وي دا کوم غزل چې نو دا خوي چې طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي ايها المبعوث فينا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدينه مرحبا يا خير داعي. ورفسيق بلشتو خولا نحن جوار من بني النجار نحن جوار من بني النجار يا مرحبا يا حبذا محمدا من جاري. بمونږه د بنو نجار مش استاد بابا خلایو استاد نیکانو د قبیله مشومان یو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته السلام علیکم خالاګانو څنګه یې تاسو ټول زما خالاګانې ها نغيوي نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد. سورة خوش علي خبر هذا محمد زمونږ ګوانډي شه صلى الله عليه وسلم. وقل رب ادخلني مدخل صدق وایا او رب زما ما داخل کې شایست داخله سرا او ما راو باس شایست رايستو سرا واجعل لي من لدنك سلطانا نصیرا او گرزای ما دا پارا دا خبر جانبنا سلطانا نصیرا یو دا سے قوت چی اغا زما ہیلپر وی یو دا سے قوت چی اغا نو دا مدینی خلق دا سے ہیلپران شو چی دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مٹی دو دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بازوگانو. صحیح. لانے پہ قربانو اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا اللہ تعالی دا ټول خبری فیڈ کرے او حضور علیہ السلام بلیٹران پا موقع موقع اپلائی کولے حالانکہ اس دا صورت کا وقت نازلے دو حضور علیہ الصلوۃ والسلام لا ہجرت ہونے کو. صحیح. اسے کل ہجرت شروع کو نہ دا ایت اپلائی کا کہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اور چې دې کلمه کفته کړه مدور پسې آیات وقل او داوایا جاء الحق حق راغه وزهق الباطل. چې حضور علیہ السلام مکی معظمه ته په حیثیت د فاتح جنرال په حیثیت فاتح جنرال رانا نوتو او د بیت الله نه د بوتان بهر را ورغول بیت الله نه بوتان بهر را ورغول نو داس یو له بیت الله ورکولا په خپل لکړه باندې مبارک باندې ای بی جاء الحق وزهق الباطل. رښتیا راغله باطل وړاند شو باطل وړاند شو. وقل وایا جاء الحق حق راغه وزهق الباطل اد باطل روح وت مرشو زهوق دې ته وای چې سړی پوی نشي په یو روح باندې پناستنه ته سوخي. صحیح. ان الباطل كان زهوقا یقینا باطل داو روح وتل شوی وننزل من القرآن او مونږ نازل القرآن ما هغه قرآن او شفاء چې دا شفاء ده. نو شفاء ده سره دا ټول روحاني بیمارو شفا ده. اوس دې وګوره دروغ مونږ یو بیماری ده منافقت مونږ بل بیماری ده شرک دا یو بل بیماری ده کفر دا یو بل بیماری ده حسد دا یو بل بیماری ده کینه پروری ها دا یو بل بیماری ده غیبت بل بیماری ده چغلخوری او سلانډرینګ یو بیماری خدا نه. اوس دا ټول روح بیماری دي. نو الله تعالی فرمایي کړه دې بیمارو علاج کې نو قرآن والا دوايي بخوري سبق د قرآن دا دوا بخوري د قرآن دوا قرآن نه بس ذکر کې او باغې به عمل کې نو دا بیماری بدن اوسي. وننزل من القرآن مونږ نازل القرآن آغا چې هغه شفاء دا علاج دی او رحمت للمؤمنین او رحمت د مؤمنانو لپاره. اوس الله تعالی فرمایي چې مؤمن لپاره شفاء ده او مؤمن لپاره رحمت ده. خود کافر او د ظالم لپاره خدای بیماری زیاتای. صحیح. مثال دا چې لکه شکر مریض څه
لکه د شکرې مریض نو ګلاب جامن یا زلیبای یا خواږه شیونه دا خو د بدن لپاره قوت دی، کاربوهایډریټ دی بدن لپاره قوت، خو چې د شکرې بیماری هغه خدای لکه پوایزن چې ورکوي. صحیح. نو دا قرآن کریم د مؤمن لپاره خو رحمت دی او شفا ده، خو کافر ته چې ورې دا کفر ورسره زیاتېږي. ولا يزيد الظالمين ان زیاتی کیدا قرآن ظالمان ولا الا خسارا مگر د خساره او د لاس په اعتبار. واذا انغمنا على الانسان وَإِذَا أَنْغَمْنَا أَكَلَ چمونگا انعام کو علی الانسان پا انسان بانے آرزا نو دے مخوارے سنگا انعام پہ ہوکو یعنی دل مونگا ہیلت ورکو، ویلت ورکو، عزت ورکو، شہرت ورکو، اولاد ورکو. اللہ تعالیٰ فرمائی باید چی دے دا خدا شکر گزار وے دے دو دین مخوارے. وَإِذَا أَنْغَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ اکل چی منگا انعام کو انسان بانے آرزا نو دے مخوارے ونعا بجانبے او دے دیر لری لارسی پا عرص او پا جانب پر بانے دا خدای دلال نا دیر لری لارسی. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ او کلچ ورسیگی دا تکلیف کان یغوسانوی دے دیر نا امیدا. قل تورتا اوایا و پیغمبر دے خلقو تا چه کلن یعملو غلا شاکرتے ہر یو سڑے دے عمل کے اقبل طریقہ باندے. تاسو ما سر جنگی گئی ولی چه زما خبر نمانی دا عقل مندہ خبر دا نبیات دا کم خرطوب کوئی دا خرطوب کوئی تاسو پل لار کوئی او ما خپل لارې ته پرېږدئ. خو د دې دا معنا نه ده چې زه ستاسو د دې لارې تصویب کوم، یعنې د دې کنفرمیشن کوم چې ګینې دا کنفرم ده ورپسې ووایي چې کل یعملو هر یو د عمل کوي په طریقه خپل. فربکم عالمو پروردګار ستا ښه عالم دی په هغه چا باندې هو اهدا سبیلا چې هغه زیات هدایت یافته دی د لارې په اعتبار باندې. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلى واصحابه اجمعین. اللهم ربنا الحمد لله القرآن العظيم لما ذكرنا من القرآن نسينا وعلمنا منه ما جعلنا وسكنة وطعنا للوانا النهار. فالله خير حافظه وارحم الراحمين. ان شاء الله په سنډے باندې بس تاسو سبق وایو دی بل